السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو امید ساتم چې ټول به روغ جوړ او د عقل په جامه کې وي. عقل مې ځکه یاد کو چې الحمدلله نن سبا چې چاته هم د شعور د عقل د هوښیارۍ خبره کوي نو هغه وایي مړه زه پوهېږم. نو خدای له ټول داسې پوهه ساتي او زموږ دوام دا ده چې هر سړی پوهی نو موږ ته به هم لږه اساني او اصل کې نورو هوښیارانو ته به هم اساني ډېرې قصې به نه کوي چا سره. نننۍ خبره په څه باندې ده او به تاسو ټولو ته پته هم وي. نو نننۍ ویډیو دا له چا باره کې MPA آسیا صالح. یو ورځ نیمه مخکې ما دا ویډیو د هلکانو ډېره زیاته شیر کړله او زما په نظر راغله ومې کتله. پهله خبره خو دا ده چې اسلام وایي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ پاک رب فرمایي چې مؤمنه ای انسان ای مسلمانه تو په انسان باندې په بل انسان باندې یو پیره پرده راواچوه زه په تا باندې اویا پردې راواچوم. ته د انسان یو پیره خیال وساته زه به ستا څو پیرې خیال وساتم. زمونږ ټولو له دا پکار دي چې بغیر د تحقیق دې په شړق ولګي هغه د یا یو یا نه هغه بېله خبره ده. خو ولې یار د خپل لاسه ولې خپل خلک شرموئ؟ دا تاسو خپل ځان شرموئ. ګوره امرتیا کال باره کې چې کوم دی زه یو خبره نیمه وکړم چې هغه معمولي ویډیو راغله او تاسو له دونه ورکړل هغه تاسو د خپل لاسه شرمولی. په هغې کې د بل چاړو څه کار نشته دی تاسو شرمولی ځکه چې تاسو شیرینګ کړی دی. ولې یو څیز شیر کوئ؟ وجه څه ده یار؟ تاسو له خوند درکوئ چې ستاسو ملک ستاسو پاکستان په بار ملکونو کې په دې غلطو یاد شي چېرې په پاکستان کې د خلکو څه داسې سکاتې کېږي. ولې هوا ورکوئ؟ ستاسو د پارټیانو د هر څیز خلاف هغه بېله قیصه ده خو لکه د انسانیت په لحاظ او د مسلمانۍ په لحاظ به نه ښایي چې یاره یو انسان دی ونښلي او یو درز وکړي او بس په دې ویډیو وکتل او راشه خوند ترې واخله مزې ترې واخله. ای ظالمانو په فیسبوک کې یو بل ته دا لینکونه شیر کېږي تاسو ته پې پیسې میلاویږي تاسو ته پې جنت میلاویږي. یار د خدای خاطر وکړئ یاره موږ به د کمې پورې موږ نه یار علما کرام هم ستړي شو موږ دونه پوهه خلک نه یو موږ خو ځان له پسې نه پوهېږو خو علما کرام هم ستړي شو. یاره نصیحتونه او وعظونه د جمعې په ورځ نه جمعې نه علاوه په جنازو کې هم تاسو ته بیانونه کېږي صرف په دې غوږ واوري په دې بل باندې وباسي. نو ډېره خبرې خوند نه راکوي خو د خدای خاطر وکړه یار د کمې پورې به درته جولۍ نیسمه. مه کوئ دا شیزونه د چا ویډیو که یو انسان له په غلطۍ کې راملله مخې له بېشکه ته پې ختم یې که د فیسبوک نه ختمه که ډیلیټ یې که ستا ثواب وشو. تا په انسان پرده راواچوله ستا ثواب وشو. نو ځان له ګناهونه مه زیاتوئ او کوشش دا وکئ چې بغیر د تحقیق یو خبره بار ته رایستل دا ډېر زه وایم چې یاره ځناور به هم داسې نه کوي. تا چې به یو خبره کړې وه وایي که چېرته ځناورو خبرې شروع کړې که نه نو چې یو بل هغه پیغور ورکوي نو څه به وایي مړه ولې ته انسان یې. نو حقه کیسه زموږ سره روانه ده بهی موږ انسانان یو په کار دا چې موږ له الله تعالی عقل فکر سوچ غوږونه مازغر سره کړي دي نو په کار ده چې موږ دې نه څه کار والو او د فایدې کار ترې واخلو. خبره وه د زموږ د ملک د یو زنانه نو دا ویډیو ښول د دې نه ده ځکه چې ما هم وکتله انسان دی د انسان په شکل خامخا د دې نه مخکې ګوره د سونیا خان باره کې خلکو غلط افوا هغه کړی هغه ما ته پته هغه بلکل د هغې نه وه. نو ولې تړئ چا پسې او کوم مثال د دې دم نو تاسو هوا ولې ورکوئ؟ دا تاسو خپل عزت تباه کوئ. هغه خو زه یو انسان دی د هغې عزت لاړی تباه شو د هغې کور غرق شو د هغې خاندان غرق شو خو د دې زور به ګوره ستاسو نه موځي. الله تعالی به د هر انسان نه د یو څیز تپوس کوي. چا چې په دې شیرینګ کړی دی نو د هغې حساب به د هغه سره په هغې جان کې کېږي. نو کم چې مخکې شوي دي هغه شوي دي او آینده دپاره ډېر خیال وساتئ. ګوره پردی عزت چې د وساتو دا د خپل عزت وساتو. نو داسې وکړئ چې خپل عزت وساتئ د خپل ملک نوم بار مه تباه کوئ. پارټیانې د په شړقو لګي پارټیانې که هر سړی په خپله پارټۍ کې منډه وښي هغې کې خو داسې د دښمنۍ کار خو نه دی خپل سور دی خپلې طریقې سره خپلې پارټیانې چلوئ خو په خلاف ورزۍ کې داسې مه کوئ چې د یو عزت باندې چې کوم دی کراس راخلي مه کوئ داسې ځکه چې دې سره ستاسو خپل عزت خرابېږي. چېرته هم چې ښاد اوسئ آباد اوسئ.